نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. سورة إبراهيم دیار لسم پارا وصل وختم نمبر آیت امخ کے رکو کی دا قیامت حالات بیان شو اس پا دے رکو کہ ہم دا قیامت حالات بیانی گی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ تاسو مومنان دا ظالمانو دا انجام نا غافل کی گئی ماں. اللہ رب العالمین پبارک دا خیال مکوی چی دی ظالمانو تا اللہ پاک سنوی. اللہ رب العالمین دوین محلت ورکی دا سزا تر دا قیامت دا آخرت دا سخت ورز پوری. دنیا کی دا ظالمان ظلم کئی دا ظلم باوجود بھی جن کئی بھی تسوک سنوی. نستاس مومنانو دا اللہ پاک پبارک دا خیال پیدا نشی چی گویا چی اللہ پاک دا دی ظالمانو نا غافل او نا خبر دی. اللہ رب العالمین دا دی ظالمانو دا طول کارونو نا خبردار دی. لیکن اللہ رب العالمین دیل محلت ترکی تر دا یو موقع او دا یو وقت مقرر پوری. اس پا دنیا کی کافران یا نور ظالمان دا دین اسلام دشمنان سمر ظلمن کئی بیاد حقی باوجود ہم اغوی جن کئی نو عموماً دا قیامت دو رضی پوری طول مومنانو تا اللہ پاک فرمائی چی تاسو مومنان دا سے موئی چی اللہ پاک دا دی خلقنا نا خبر دی زکت دوی تسنوی. دی ظالمانو اللہ رب العالمین خبردار دی لیکن اللہ رب العالمین دیل محلت ورکی ترد یو نیٹے پوری. اغا نیٹا دا کم وقتا دا غورز دا چی پاغی کی بسترگی دا دیر حیبت دا وجی اراوت دلیوی او دا دیر حیبت دا وجی با دا ظالمان کافران دا حشر میدان تا منڈ وہی سرون بے اچت نیولی او دا دیر حیبت دا وجی نبا سیدہ گوری یو طرف تا بل طرف تبا قتل نشی او دا دیر حیبت دا وجی دا دوی عقلون بکار نکی. تو اللہ رب العالمین دا ظالمان دا انجام دا پارا اغی ورزی تا اساری او اغی ورزی تا دویتا دا عذاب محلت ورکی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین خپل ذمہ داری بیانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا انسانان دا قیامت دا عذاب نا اویروا زکاغت دمر سخت و رزدہ چاگا کل راشی دا غید پار بیا واپس کی دل نشتا. کلچ دا قیامت و رسی دا ظالمان کافران بوئی چی یا اللہ منگ واپس کا منگلہ نیٹر آکا وقت را تراکا محلت را تراکا منگ بستا پیغام قبول کو دا پیغمبران و خبر با امن.
لیکن اللہ جل شانہ او فرمائی چې تاسو په دنیا کې قسمونه کړیو چې جون بل نشتم دا یو جون دی او دنیا نه بعد کې چا به د قیامت او د مرګ خبر وکړه نو تاسو به وی د هغې جن نه څوک راغلی دي تاسو خو به وی چې بس جون خو دا جون دی چې ختم شو څه ختم شو ستاسو خیال خو دا چې مزید چرچې د دنیا کوا حساب کتاب او قیامت او عذابونه خو نشته ستاسو خیال خو دا چې دا مسلمانان وی چې د مرګ نه بعد جون دي د لیونیان او کمقل دي ستاسو خیال خو دا چې دا مسلمانان په ځان سختې تیرې دا ناپوهه دي او ستاسو خیال خو دا چې اصل مزید چرچې خو بس د دنیا دی بل جون خو اړوشته نه او څنګه وای چې موږ واپس اولېږه چې موږ ستا پیغام به هم قبول کو او ستا د پیغمبرانو خبره به قبول کو نو موږ به د دې عذاب نه بچو تاسو او څنګه وای ستاسو خو مخکې عقیده دا نه وه نن په دنیا کې کافران مؤمنانو ته نابویه وي او دا مسلمانان چې بازار کم تکلیفونه دا الله پاک د دین او د آخرت د پاره تیری دا کافران دا مسلمانان په دې کې نابویه ګڼوي دا نه پوهېږي وی دی لا اوسم په پخواني رواجونو کې براتري ګیره پرېږدو جامې داسې کو پنسي خلک کم ځای ته وختل مسلمانان لا اوسم په دې کې لګیا دي دا بعضې د دین بیزاره خلک دا خبرې کوي لیکن دی ته به هله بیا د دې خپلو بدو خبرو پته ولګي چې کله دوی بیا مهلت غواړي موږ ولېږه موږ به بیا سم کارونه کوو اوس په دنیا کې دا څومره د دین دشمنان خلک دي که هغه د مسلمانانو په جامه کې دي او که د کافرانو په جامه کې هغه ټول دي مسلمانانو ته د دین اسلام شعائرو ته هغه دې ته قدامت پسندي وایي چې دا لا اوسم ناپوهه دي دی له اوسم زړې زړې خبرې کوي او چې ورته دین اسلام کومه مسله ښکاره شي نو هغې پر دې خندا او ټوکې کوي او بیا په خپلو مجالسو کې زموږ د مسلمانانو د دوی چې کوم مجلس مقرر کېږي د مسلمانانو په سنت اعمالو باندې د دوی مجلس منعقد وي هغې پسې ټوکې کوي خپل مجلس کوي د نبی علیہ السلام په سنت طریقې پسې دی ټوکې کوي د دې موضوع د مجلس هغه دا وي نن سبا مسلمانانو کې ډېر داسې بې ایمان او بې شرفه خلک شته چې کلمه به وایي نوم به هم د مسلمان وي په وطن د مسلمان کې به اوسېږي لیکن د هغه په ذهن کې به د دې دین اسلام د شعائرو ذره قدر نه او بیا به ښکاره دعوه هم کوي چې په اسلام او په مسلمانۍ خو اصل زه پوهېږم او دا بعضې بې ایمان او د دین دشمنان پکې لا دا وایي چې دا ناپوهه دي دی خو په دې ملک کې د مسلمانانو وخت تېر کړو موږ عالمي سوچ لرو نو عالمي سوچ دی د دې کفارو د اسلام دا معجون دین یادوي لکه زمونږ استاسو په دې وطن کې ډاکټر جاوید احمد غامدي چې د ګمراهانو یو سردار دی څومره خلک د هغه ملګري دي او هغه کم اسلام خلکو ته پیش کوي هغه وی دا دینی مذهبي سکالر دی او بیا بعض اوقاتو کې وسلو لیکي وی عالمي مذهبي سکالر دا هغه شکل چې وګوري لکه سوچه انګریز دا د سوچ دا دي چې دا مسلمانان کم اسلام یادي اصل دا نه دي اصل اسلام دا دی چې دا زی درته بیانو یا بل یو سړی چې دا غنوم دی محمد علی مرزا جهلوی ته دین اسلام یو بدترین دشمن دی هغه عزت تاسو ته سم اسلام خیر د مسلمانانو چې د دین دا کمې خبرې دي د دې د مسلمانانو په ذهنونو کې شکوک اچي او مسلمانان دومره خلک هغه خوښوي وایي اصل څیز خو دې موږ ته ښیي
نو دی بتا ته هغه اسلام خی چې هغه د کفر او د اسلام یو مجموعه او یو معجون دی. حالانکه کفر او اسلام چرتم نه یوځای کیږي، خو د څه خبره د اسلام رالی او څه د کفر رالی او هغې نه مسلمانانو ته بیا خپل طریقه ښه د دې ته به قیامت کې ویل شي چې ستاسو په خیال کې خو دا و چې بس ژوند د مزو خو همدا دی، بل نشته، واپسې ستاسو دپاره په هېڅ صورت باندې نشته. په دنیا کې چې کوم اعمال لیکلي آخرت کې به هم د دې بدله وي. نور د واپسې بیا لاره نشته چې انسان د دنیا ته واپس راشي او دنیا کې به دې بیا نیک اعمال وکړي. معلومه دا شو چې د تیارې ځای عمده دنیا ده. که څه دې وکړل افسوس ضرورت نشته، او که څه دې ونه کړل افسوس بیا فایده نه ورکوي. او بیا الله جل شانه دې ته فرمایي تاسو په دنیا کې سوچ کړئ، تاسو چې په دنیا کې ژوند تیرو ستاسو نه وړاندې په دې دنیا کې نور کافران تیر شوي، هغه الله پاک هلاک کړي په عذابونو، هغې نه به تاسو عبرت حاصل کړو. تاسو به د کافرانو د عذابونو او د هغې قومونو د هلاکت نه عبرت حاصل کړو، تاسو به د هغې نه ځان ساتلو. د هغې باوجود تاسو بیا هم کفر کوئ، د پیغمبر دشمنی مو کوله، د دین اسلام پس مسخرې کولې. اوس تاسو دپاره انجام سوا د هلاکت نه بل لار نشته. او بیا تاسو ته مونږ مثالونه بیان کړو، لکه په قرآن کریم کې کله د عادیانو مثال راشي، کله د سمودیانو راشي، کله د نوح علیه السلام د قوم. دا د څه دپاره دی؟ دپاره د عبرت. تاسو عبرت حاصل کړئ چې هغې کوم کارونه کړي دغه تاسو مه کوئ. د دې باوجود هم تاسو اسلام نه دی قبول کړي، اوس تاسو دپاره واپسې نشته. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف او د ټولو پیغمبرانو خلاف د کافرانو د تکلیف هره طریقه اختیار کړي. لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 کاله د نبوت په خدمت کې کافرانو کوم چل نو پرېښي، هر یو چل یې کړو، لیکن الله جل شانه د هغې کافرانو هغه چلونه او منصوبې ناکام کړل. نو الله فرمایي چې دوی خو مکرونه او تدبیرونه کول، خو د دې قادر الله دی. کومې منصوبې نه وي جوړې کړي، د نبي علیه السلام د تکلیف کومه لار دوی پرېښې وه، لیکن الله جل شانه د دوی هغه مکرونه او تدبیرونه ټول ناکام کړل. او بیا الله پاک فرمایي چې دې کوم مکرونه او تدبیرونه کړو نو داسې واړه واړه مکرونه نو، دومره غټ مکرونه وو چې د دې مکر د وجې قریب وه چې غرق وځېدلی وو، دومره غټ مکرونه، لیکن الله پاک د دې هغه مکرونه ټول ناکامه کړل. او بیا الله جل شانه مؤمنانو ته تسلي ورکوي چې مؤمنانو تاسو سره الله پاک کوم وعده د جنت کړی، کافرانو سره کوم وعده د جهنم کړی دا، دې وعدې کې الله پاک خلاف بالکل نه کوي. تاسو به جنت ته بوځي او کافران به الله پاک جهنم ته بوځي، او تاسو ته چې کوم تکلیف دی کافرانو درکړی دی الله پاک به ستاسو د هغې تکلیف تپوس د دې کافرانو ظالمان نه خپله کوي، ځکه الله پاک عزیز ذو انتقام ذات دی، بدله اخیستونکی ذات دی. او بیا چې کله د قیامت ورسي الله جل شانه به د ځمکه اسمانونه دا ټول بدل کړي، ځمکه مکمل همواره شي، دریابونه، نهرونه، ښکتوالی، غرونه، اوچتوالی، دا ټول به مکمل ختم شي. دې ځمکې باندې الله جل شانه به بیا یو بله ځمکه راولي، هغه ځمکه به دا وي چې هغه مکمل د ګناهونو نه پاکه وي، په هغې به چا ګناه نه وي کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ځمکه به داسې سپینه وي لکه څنګه چې د معدې اوړه سپین وي، داسې سپینه وي. په دې ځمکه به الله جل شانه بیا حساب کتاب کوي. نو دا ځمکه د اسمانونه دا ټول به الله جل شانه بدل کړي په نورو سره. بیا د قیامت پر ورځ د کافرانو انجام به څنګه دی چې د حساب کتاب میدان ته راځي، دا مشرکان کافران به الله پاک په زنځیرونو کې تړلي وي، د هغې نه بعد د دوی به چې قمیصونه وي دا به د رانځلو وي چې په هغې باندې معمولي غوندې اور سکروټ هم ورشي هغه به تیزیږي، لمبه به یې زیاتېږي.
او دا به دومره سخت وي چې د دې رنځړو د وجې به د دې مخونه سوځي دا به د دې دپاره عذابونه وي دا ولې ځکه په دنیا کې د ظالمانو کفر کړو نو په دنیا کې د مسلمان په خپل ایمان باندې خوشحاله شي ځکه مسلمان به الله پاک د دې عذاب نه ساتي او کافران ته الله جل شانه دا عذاب ورکړي او بیا الله جل شانه د سورۃ باقره کې د قران کریم صداقت بیانې چې دا قران کریم د تبلیغ او د الله جل شانه د طرفنا د تمام عالم انسانیت د هدایت کتاب دی د پاره دی چې خلق په دې باندې ایمان وروړي په دې باندې نصیحت قبول کړي او په دې باندې الله جل شانه یو امني او عقل من خلق په دې باندې عبرت حاصل کړي نو فرمایي ولا تحسبن الله غافلا او تو گمان مکوا خیال مکوا دا اللہ پاک پبارکی دا نا خبرم اما دا غسنا یعمل الظالمون چا عمل کوي ظالمان ان په دنیا کې دا ظالمانو لاس دي او د مسلمانانو مری دي د مسلمانانو سرونه دي د مسلمانانو ویني دي د مسلمانانو خولی دي د مسلمانانو کورونه دي د مسلمانانو مالونه دي څوک تپوس د ظالم نن سبا نشي کولی نن تقریبا سورج وړاندې په اسلام آباد کې پرانا اورز باندې دو کسان نازي او یو لوی عالم په ګاډي کې پروان لار باندې موټر سایکل والا وسودريږي ټول خلک ورته ګوري او هغه تماچر وباسي عالم شهید کړي دا خلک چې دا کار کوي الله فرمایي خفکیږي ما زهر سوینم مسلمان په تمام دنیا کې نن مظلوم ملت مسلمان د مسلمان قرآن د مسلمان دین جماعت مدرسه عالم طالب علم د مسلمان پګړې د مسلمان ګیرا په تمام دنیا کې نن د خلکو په نظر کې کمزوري ده خو الله وي خفکیږي ما د نن نسور لسنیم سو وکاله وړاندې مسلمان ته الله تسلی ورکړي دا چې ګوري خفکیږي ما زبدي خلکو نه باقاعده تپوس کو او قرآن کې اعلان کړی مسلمان بخپل کار جاری ساتي او چې سرازي نو مسلمان په باغې باندې الله پاک صبر کوي الله جل شانه رضا بلټي نور مخ کې چې الله پاک دې خلکو لکه سزا ور کوي هغه دلته ذکر کړي نو فرمایي ولا تحسبن الله غافلا او تغمان مکو په الله پاک تنا خبره اما دا غسن يعمل الظالمون چې کوي ظالمان چې ظالمان څه کوي نه دا مو وایا چې الله نا خبر دی الله ته پته نشته نه الله ویني لیکن هغه بوله سزا یو خاص وخت کې بیا ورکوي انما يؤخرهم بشک الله پاک رست کوي دی لیوم رغستا تشخص فيه الابصار چې غټه غټه براوتی وی پاګي کې سترګي د هولا کې او د دهشت او د یری د وجنا مهطعینا دا ظالمان بمنډي وهون کی وی مقنعي روس مچتون کی بيد خپل سرنو لا يرتد اليهم طرفهم نب اوړي دوی تا طرفونه د دوی یری د دې سترګې به یو بل طرف ته قتل نشي کولی ډېر یره وي لکه ډېر سخت مصیبت دي سړی نه ارس ګټ وټ او بیا د قیامت مصیبت او چې الله یې وایي چې دا مصیبت ډېر سخت دی دا به څومره سخت وافئدتهم هوا او زرنا د دوی بخالی وی د عقلنا وانذر الناس او تغیر وخلق پیغمبر علیہ السلام یوم داورزنا یاتیهم العذاب چرازیو پدی باندې عذاب فیقول الذين ظلموا فسویبا کسان چغی ظالمان کافران دي ظالم یوازې کافر ته نه وي ظالم دې ته وي چې په دنیا کې بل مسلمان له تکلیف ورکړي یا بل مسلمان نه مال خوري یا بل مسلمان بے عزتی کوي او یا بل مسلمان شهید کوي دا ظالم دی بسوي ربنا اے رب زمنگا اخرنا الى اجل قریب منغرست کاته یو نږدې نیټه تا سنږدې نیټه تا دون ټیم راکه چې استوبو باس اسلام قبول کو او د دې اشتکار نه معاف
نجب دعوتك من بقبول كستا دعوت ونتبع الرسل او من بتابداريو كود پیغمبرانو داغی بشریت کی اولم تکونا قسمتم اللہ پاک طرف نب جواب ملوشی آیا نوی تاسو چی تاسو قسمون کول من قبل اولان دی وقنا ما لکم من زوال نبوی ستاز پارا ختم دل ستاسو خیال دو چی مزید و زور دو طاقت دو غلبه دا خو یوازی زمان دا ستاسو خدا خیالو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو سیدی پکورن دے کسان کے چغی ظالمان کافرانو چغی ظلم کڑو انفسهم پخپلو زانونو باندی وتبین لکم او تاس دخکارشیو کیف فعلنا بهم چه من سنگ عذاب برکڑو اغی ظالمانو لا وضربنا لکم الامثال او من بیان کڑو تاستا مثالونا دا بخوانو قومونو دا حلاکت اغینا عبرت نو حاصل کر وقد مکروا مکرم او پتاقی سر دی کافرانو مکر کڑو پخپل مکر کولو سرا تدبیرون او منصوبی جوڑ کڑوی دا پیغمبرانو دا تکلیف دا پارا وعند اللہ مکرم او پنیز دا اللہ پاک باندی ختم ولد دوی دا تدبیرونو وان کان مکرم اگر چو تدبیرون دا دی کافرانو دمر مضبوط او دمر زورور لتزول منه الجبال دپارا دی چیزائل شیو داغی نغرونا دمر مضبوط تدبیرونو قریب او چی داغی نغرونا خوزیدریو فلا تحسبن اللہ پس تخیال مکو پا اللہ پاک باندے مخلف وعدی رسولا خلاف کو ان کی دخبر وعدی دا پیغمبرانو سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ پاک غالب دو خاون دا بدلی دی دا ظالمانو نبا دا مظلومانو بدل اخلی یوم پاک ورز باندی تو بدل الارض غیر الارض چی بدل بشیز مکا علاوہ دا دیز مکینا والسماوات او اسمانونا داو بدل شی پبل ازمکی او پبل اسمان سرا وبرزوا لله الواحد القهار او خلق برا ازید قبرنا خاص اللہ پاک دا اللہ پاک چی یو دو زور اور ذات تی وتر المجرمین یومئذ او تبوینی مجرمان پا دا غورس باندی مقرنینا چی دا بدل لشیوی فی الاسفاد پا زنزیرونو کی نن پا دنیا کی مسلمانان تلل شوی دی مظلومان تلل شوی دی لیکن چقل کل قیامت چی دا ظالمان با پا زنزیرونو کی تلل شوی راوستی شوی سرابیلهم قمیسونا ددی کافران ظالمان بوی من قطران دران زلو وتغشا وجوههم النار او پټوی با مخونو ددی ظالمان لرم اورنا اور کی بددی مخونو پټوی الله دې موږ تاسو کو ساتي لیجزی اللہ دپارا دی چی بدلور کے اللہ پاک کل نفس ہر یو نفس تما کا سبتا کار چی کم یہ کڑی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ پاک زر حساب قسن کری ہادا دا قرآن کریم بلاغ تبلیغ دی للناس دا طول خلق دپارا ولینذرو بھی او دپارا دی چی اویر ورشی پدیبان خلق وَلِيَعْلَمُوا دا پارا دی چه دا خلق فیشی انما ہوا چی یقینا شان دا خبر دادے انما چه خبر داد بلندا ہوا الہ واحد چه اللہ پاک یو ذات دے وَلِيَذَّكَّرْ اولو الالباب او دا پارا دی چه نصیحت حاصل کی خواندان دا عقل واخذ